أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله. دا سورة التوبة يولسم نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمائی فَإِن پس کچرتا تابو دے کافر توبہ ہوئی او کفر پریخود مسلمانان شو وَأَقَامُوا او قائم کا الصلاة من وَآتَوُوا او ورک الزکاة زکاة فَإِخْوَانُكُمْ بیاستا سورون دی فَإِخْوَانُكُمْ بیاستا سورون دی فی الدین دینی ورون ونفصلو امون پا تفصیل سر بیانو الآیات آیتنا لقوم اغی قومتا یعلمون جاہی فقبل نفع نقصان کوئی مکی د فتح نرستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملګری د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قیادت کی حج للاړ چې حج للاړ سورۃ التوبہ نازل پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ تعلیم ورکړ چې د خپل ملګری چې کوم څه دي د دې په ذریعہ اعلان او دا سورۃ التوبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر تفسیر الشوالے او د سورۃ التوبہ دا اولین آیتونه ورته ورکړه دا التوا وروي پاغه اولنی آیتونو کې د سورۃ التوبہ او حکم الله تعالی مؤمنانو ته او کافرانو ته وایي چې څونه معاهده د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې شوي نو دنن نبات هغه مات کمی معاهدی چې د سټیم پورې وي نو هغه ټیم ترسي او چې کمی غیر معینه مدت پورې وي نو هغه مات او دا ځکه مات شي چې دارالاسلام پاره کې به د اسلام غلبي پاره کې به د کافرانو د خپل رسم و رواج مطابق د حرم په حدودو کې دوسیدو اجازت بني او کافر چې دین او هغه هر وخت مسلمانانو سره په داسې حیثیت باندې دي چې دا غي سره جنگ کول په دې بنیاد باندې جایز او لازم دی او پکار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری حضرت ابوبکر صدیق آیتونه التوور هغه ملګری حضرت علی هغه توور او دا غي په ذریعہ باندې مشرکانو ته دا پیغام ملاو شو چګوره د نن بعد حرم په حدود کې اوسېدل د کافرانو لپاره دا بند الله تبارک وتعالى دا غین یو حالت استثناء چې کدی خپل کفر پرې خول بل زده پرې او منځ او د سیکاو نو بس به تاسو سورونه وګورئ چې برور ولی د اسلام خپل رور چې کله کلمه ونوي او هغه کافر شي نو دا خپل رور پر دی کېږي د میراث ضرور ولینا وزي دا اسلام دا ضروري ده چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد تو پر دی وروري خپل رور ګرځي الله وت په خوانو دین ویل دیني ورونه ورته بیا الله تعالی فرمایي چې په تفصیل سره د آیتونو د کافرو خلاف د مسلمانانو خپل مېس دا په تفصیل سره دې لپاره بیان چې کوم خلک په خپل شر او خیر باندې په خپل فائدہ او نقصان باندې نو چې هغه به دې تفصیل نه سبق واخلي دې آیتونو کې توبه ذکر دې آیت کې آیت نمبر 11 کې توبه ذکر چې توبه وي توبه څه ته وایي توبه وایي په خله باندې استغفار ویلو او په عمل کې دا وایي په
خپل ګناه باندې په خپل ضد باندې په خپل حد درمه باندې خفقان او دراتون کی دور د پاره د دغه ګناه د کار د دغه خفقلای شوی کار د دې د نه کولو اراده و سړی وي چې توبه وباسم خپل ګناه نه نو درې حالتونه بده کیږي یو دا چې دیو په خله دا وي چې ما توبه ده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دویم دا چې دا په خپل کړي کار باندې خپشي چې ردارنه غلطي شوی او دریم دا چې دا اراده به وکړي چې کاینده ته موقع راځي بیا مې توبه ده بیا به دا چې د ګناه کار نه کوم بیرته به د ګناه ته نه راګرځم او چې کوم حقونه را باندې د خلکو دی هغه حقونه به ادا کوم دې ته توبه بل خبره ده چې د اسلام دا دوه خوونه چې مول او زکات دا چې کم سړی کاو بس دا مسلمان دی لہذا موږ به داغه نور پټ راځو پس نه لګ چې کم سړی مونږ نه کوي په مونږ نه ښکاری یا مالدار دی او زکات نه بس دغه دوه نخي پیغمبر علیه السلام کار ذکر کړی چې دا دوه به غټي نه چې مونږ نه کوي د څنګه مسلمان چې زکات نه ورکوي نو دا به څنګه مسلمانی لہذا چې د اسلام نشته چې پاغي کې مونږ او زکات نو دا د اسلام هغه ښکار نه خي کوم سړی مونږ نه کوي نو سړی ورته بلمازه وي دې مطلب دا دی چې دا مسلمان نه دی کوم سړی مالدار دی زکات نه ورکوي دې مطلب دا دی چې مسلمان نه ورکوي بل خبره او پکې دا ذکر شو چې جنگ به د هغه خلکو خلاف کې چې هغه مونږ او زکات نه ورکوي نو د دې نه پته ولګي چې کوم خلک مسلمانان دي او هغه اسلام راوړي داغي خلاف جنگ کول داغي خلاف داغي وجل دا شری دا حرام پر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث فرمایلی دی بخاری شریف کې دا حدیث نقل لې چې امرتو ما ته حکم شوی د الله تعالی ان اقاتل اذا بجنگ کوم الناس دخل حتى ترتيب وسجن قوم يشهد يغي اقرار الله اله الا الله اذا الله نا علاوه د بندګۍ لایق بل څوک نشته الله اله نشته څوک معبود الا الله مگر یو الله وان محمد او بشک محمد علیہ السلام رسول الله اذا الله رسول ويقيم الصلاه او منذ قائم ويؤتوا الزكاه او زکات ورکړي فاذا فعلوا ذلك کم سړی چې کله دا کار وکړي کلمه توحید وایي منځ کې او زکات ورکړي نو عصموا بچ کی دے منی زمانہ دماءهم قلینا واموالهم والمال الا بحق الاسلام سوا د اسلام د حقنا وحسابهم على الله او د دې حساب د نور اعمال حساب بچا په الله باندې الله به کتاب سره په دې حدیث کې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د اسلام دو بنیادی خبرې وکړې یو دا چې د عقیده په لپاره چې کوم سړی عقیده پاک نه نو داغه عمل کا ارسو نه خسته نو هغه ته خسته عمل نه ټولونه اول وخت په عقیده پاک فکر په پاک او عقیده او فکر دا لا اله الا الله محمد رسول الله او چې سړی عقیده ډیره مزیدار ده هغه د عقیده مطابق عمل نه کوي نو داغه عقیده لبیا خپل زغه ورته نه ملاویږي دا حسن ورته نه ملاویږي عمل نشته نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته دا حکم شوی چې زه به د خلکو سره د هغې پورې جنګ کوم تر څو چې مې د خلکو فکر نه ټیک کړی او د خلکو عبادات نه چې د کوم سړي فکر ټیک شو کلمه توحید ویله منځ او زکات یې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې خلاف به جنګ نه او موږ ته موږ د دې خلاف به جنګ نه خو کفرس که د اسلام څخه حق قرباني راشي نو بیا د دې سړي نه چې دنو هغه بیا دونه قیمتي نه ده د اسلام حق سره د اسلام حقدار مثلا یو سړی دی بل سړی مړ نو د اسلام حکم دې ته متوجه دی چې دا بدل کې وجل کی یو سړی دی غلایو او چې غلایو وکړ د اسلام حکم دار چې دې غل نه لاس کړ یې دا چې یو سړی دی بل نه مال پټ او په زور دی واغ نو داغه متعلق حکم دار چې سړی وجلې نو ورته ځوړن کې پنسي و حسابهم على الله او د نور عمل حساب چې کم پټ اعمال دي د پټو عملونو حساب به سره الله تعالی کوي او
موږ او تاسو حکومت اسلامي او عام مسلمانان بر سړي سره خپل ظاهري عمل حساب کتاب کوي نو چې په ظاهر د کم سړي عمل ټیکو په ظاهر باندې د کم سړي عمل د قران د حکم مطابق نو داغه د پټو رازونو سره زمون کار نشته پټ کارونو حساب کتاب ور سره الله تعالی دې کې دا خبر زموږ استاد د پاره معلومه شو چې ګوره کم خلک کا یا حکمرانان دي هغه د قوم عمل او فکر چې د کلمې مطابق نه مونږ او دس نه کوي نو چې څنګه مونږ سره نه کوي نو دا داسې ګناګار دی لکه زکات او چې کوم سره زکات نه ور کوي دا داسې ګناګار دی لکه مونږ نو د دې خلکو خلاف جنگ کول چې نو دا جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه معلومه شو چې مونږ او دس نه کوي زکات نه ور کوي نو دا کافرو په سب کې شمار بل خبردارا چې مسلمان چې دینو دا معصوم نه د مال حفاظت په بل مسلمان کې د دین حفاظت په بل مسلمان کې ها کړ د مسلمان نه د ګناه وشو چې داغه کې د الله تقولي داغه وجلدي ورپسې د اسلامي حکومت به پاغه باندې صرفنه کوي او اخري خبره دی آیت نه دا معلومه شو چې حکمرانان به د سړي په پټو رازونو پسې نه لګي ښکارا عمل باندې به فیصله کوي نو ذکر دا عمل دا سوچ د مسلمانانو نو بیا ورته د مسلمانانو طرز عمل اختیاري او کړه د ظاهري عمل دا چې هغه د کافرانو که په پټه لري ارسونه ځان ته چې د مسلمانانو د صبر دغه معاملې الله دې موږ ته د عمل توفیق